د اذان په مسله کې زمونږ مسلک اختیار کړی او د اقامت په مسله کې د ابا خضر وی امامانو هغه تار کوي څه کم کوم دا شپې د مونږ قضا کېدو بعض څیزونه ګوره دا یاد لرئ چې منافي د شان د نبوت نه نه دي نو هغه خدای پاک په پیغمبر راوستی دی لکه تکلیف لوږه خوږېدل اوده کېدل مونږ قضا کېدل دا منافي د نبوت سره نه دی نو دا پې شوي دي چې امت ته عملي صورتونه معلوم شي مونږ ته قضا شو چې د قضا چل امت یې زده کړي او کوم امور چې منافي د نبوت سره وي خدای په پیغمبر نه راولي او په صحابه یې راوستي دي لکه د زنا صدور د غلا کېدل د شراب څښل دا صحابو کې راغلي دي او حدونه پې جاري شوي دي چې امت ته عملي صورتونه معلوم شي نو زنا شوې ده شراب څښلي شوي دي غلا شوې ده غل نه لاس پرې کړی دی شرابي له سزا ورکړې ده او زناکار باندې حدونه جاري کړي دي او څوک یې رجم کړي دي نو چې عملي صورتونه امت ته معلوم شي او په پیغمبر دا خدای نه راوستي ځکه دا د عصمت د پیغمبر نه خلاف دی او نسیان او قضا مخالفه نه ده نه د عصمت نه خلاف ده نه د شان د نبوت حضرت سليمان بن حرب قال فلما ظن الذين سمعت من اتيا نيوبا من خلاف تناسب قال ومن رب لا من يشفع الاذان ويوتر الاقامه الا الاقامه بلال تدا حکم او چې شفع په اذان کې کوا یعنی ترجیح پکې نشته تربیه ده او اقامت کی تار کا اوس موږ اقامت کی تار نه کو دا موږ تار صوت تراجه وایو یعنی اقامت لفظ دو ځلا په دې یو یعنی په یو आवाज وایي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه نو به دا سوالو چې د الا الاقامه څه مطلب دی چې تار په صوت تراجه شي نو به استثناء ولکه اقامت کې خو ټولو کې تار دی ایتار که بسوت نو ما تویلو چې الا القامت استثناء او میرا بلا من یشفع الاذان تراجه ده او میرا بلا من یشفع الاذان وان یجعل الاقامت مثل الاذان الا الاقامه اقامت ته پشان د اذان کې بغیر د اقامت نه دا پکې زیاتی ده نو دا الا الاقامه استثناء د یوترون نه ده دا د یشفعون ده وان یجعلها مثل الاذان الا الاقامه دا تفصیل مې تویل و جائز دي دا ټول امور د دې وجه نه اختلاف پدې کې اختلاف د اولاد د آدم ولا عام بغیر د احناف د ملک را عام بلاد د اسلام کې اذان کې شفاعه ترجیح نشته تربیه اقامت کی تار د په حرمینو کې په بیت المقدس کې په شام کې په مصر کې صرف احناف په اقامت کې شفاعه کوي بابنا الاقامه واحده الا قوله قد قامت الصلاه اقامت کلمې به یو وي یعنی د دو په ځای به یو وي او د څلورو په ځای به دوه وي بغیر د قد قامت الصلاه به دوه وي مالکیان قد قامت السلام یو ځل وي نو د هغې په نس کلمې د اقامت لس دي او دا باقي امامان قد قامت الصلاه به وي نو د هغې په نس یولس دي درته مې لیکلي وو که حدثنا علي بن عبد الله قال سنة اسماعيل بن ابراهيم قال سنة خالد الحزان بقول ضناسل قال من ربي لنا ان يشفى الاذان وان يوتر الاقامه قال اسماعيل فذكرته لايوب دا حديثنا ايوب تبين كم اغوي دا ورسره الا الاقامه مالکیان وی دا مدرج کلام دا ايوب ده ودا چې ظاهر حدیث ته ذکر د بابن کې ها شیخ چې مدینه منوره کې بخښامه د صلاه یو ځل ویل کېده ځکه امام مالک صاحب د وطن د مدینه د عمل ننودي بارته او باب فرض التعظیم د اذان ثواب ابن عبد الله بن قال اخبرنا مالك ان بجناب النام جنبي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان شبانغش الشيطان شاكي له درات بعدته حتى لا يسمع التعظيم شاذان ونور نسو کوئی دا بعد د هیبت اذان د وجه نه کوي به اختیار لکه هر باندې چې بوج زیات شي نو چې په برخې جنو بعد پیوسی سو کوئی قصدن کوي او دی جابت د اذان کول غواړي په بعد سره سو کوئی ټوخې کوي اذان کول یا اذان ته غوږونه بند کړي خپله بعد شروع کړي چې زه ونه حدیث کې دا راځي حتی لا اسمع التعظیم دی بعد شروع کړي چې اذان نه اوري نو چې دا ختم شي نو دی بیا راشي
نو چې اقامت شروع شي بیا منډه کړي، نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي. د سړي او د زړه په منځ کې وسوسې اچوي، ورته وي فلان کې رایات که فلان کې رایات، هغه خبرې ورته مانځه کې رایات دي چې بار ورته نه یاد. نو بیا سړی په داسې سوچ کې پروزي چې ده ته پته نه لګي چې څومره مونځ یې کړی دی. شیطان دا د شیطان وسوسې هر څه دی. یو امام پسې یو سړی ولاړو، امام 4 رکعاته مونځ سلام یې وکړلو، دی ورته تا خو 2 رکعاته وکړه، هغه ما 4 کړي دي، او قام ته یې وکتل وی ما څو کړي وي 4. دلته وایي څنګه دوه وی دلته کړم چې زه په یو رکعت ما 4 دکانه دي، په یو رکعت کې د یو دکان حساب کوم، او دا ځل مې د 2 حساب وکړ، نو ځکه وایم چې 2 دي کړي دي. 2 سړي امام پسې به یې مونځ کړ، نو بحث یې کو چې زر مونځ ښه دی که په مزه ښه، نو یو وی زر ښه دی چې زر بې غمه شو لاړ شي مونده شم، هغه ګډبه. بل وی نه اوږد مونځ ښه دی، ما ته د حساب کتاب وخت نه میلاوېږي. نو امام خیرت وایي زه پکې خپل حساب کتاب نو وایي دقه شان یظل الرجل لا یدري کم صلی، سړي ته پته نه لګي. فضیل ابن عیاض او امام احمد صاحب دواړه د یو زمانې دي. امام احمد صاحب نه چا تپوس وکړ سړي مونځ کې صحوه شو نو څه به وکړي؟ وایي صحوه دې وکړي، صحیح ده صحوه به. فضیل ابن عیاض وایي څه به وکړي؟ وایي مونځ دې دوباره وکړي، هغې پورې دې مونځ دوباره کړي چې صحوه دې بیا نه کړي. امام احمد صاحب له بیا سړی لاړ، ما ته خو هغه دا ووایي، هغه نه تپوس کوي ولې؟ وایي دله صحوه ولې کېده؟ پرې چې دوباره پې مونځ وکړم چې صحوه نه کوي. هغه وایي ټیک ټیک وایي. باب رفع صوت بالنداء، آواز به په اوچت آواز دی، خو دغه به نه کوي ترنم. وقال عمر بن عبد العزيز یو مؤذن ته وایي اذن اذانا صبحا، اوار اذان کوه قلقلې مه کوه، والا فاعتزلنا که ندا وخته پرېږده. ډېر تکلف به پکې نه وي چې وایي اشهد ان چې دی محمد رسول یارې کې هم چې دی یا ډېرې قلقلې کې تکلف نه، خوشوازي ښه ده اندا مد صوتا منکه، خو ډېر تکلف او تغني ښه نه ده. په دې د نجد دا خلک ښه عمل کوي، والله اکبر داسې اواز کوي لکه کاڼه چې سړی کاڼه به راخلاص د طبیعي اواز دم خلاف دی، سخت شډل دی که نه، دا نجد خلک سخت طبیعت دی. حضرت عبدالله په عربو کې د شام خلک نرم طبیعت دي او د نجد خلک سخت طبیعت دي. حضرت عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن شهاب الانصاري ثم المؤذني نبي انه اخبرنا ابا سعيد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم. ابو سعید خدری دی خپل شاګرد ته وایي ګډې چیرلې ستا خوښې دي او په دشتو کې هستوګ نه دی خوښه ده، نو چې ګډې چیرلې یا په دشته کې اوازان کې نو اوچت اوازان کوه، فانه لا اسم مدى صوت المؤذن جن ولا انس، نهایت آواز نوري جن و انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه، د قیامت پر ورځ به وله ګوی کوي. نو چې څومره اوچت اواز کولی شي او ستا اواز کوم ځای ته رسي دا ټول به ستا دپاره شهادت دی. او دا وی دا ما د حضور پاک نه اورېدلی. او با ما یحقر من الاذان من الدماء، د اذان د برکته یو ملک دارالاسلام کېږي، حمله به پرې نه کوي. نبي کریم چې په یو علاقه حمله کوله انتظار د اذان به یې کړو. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر حميد بن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا غزا بنا قوما، چې قوم له جهاد لاړو لم يكن يغير بنا حتى يصبح، حمله به نه کوله چې صبح سبا شوي نو. وينظر فإن سمع اذانا كف عنهم، كاذان به اورد حمله به نه کوله. وإن لم يسمع اذانا غار عليهم. قال فأرسلنا الى خيبر وانتهينا اليهم ليلا فلما اصبح ولم يسمع اذانهم ركبت خلف ابي طلحه وان قدمي لتمس قدم النبي. ګوره مخکې فخذو او دلته څه راغی؟ الفخذ عورة، او دلته قدم راغی. قدم سره پتون خو پتون سره نه لګي چې په خسوري، ځکه برطرف او قدم سره لګي. قال فخرجوا الينا بمکاتل ومساک، مکتل ټوکرې ته وایي، ټوکرې او مسحات یم ته وایي، او چارې ته ځمکه چې پیاړه یې راړی یو لختي پې برابر وي. نو ټوکرو کې دا زمیندار اکثر بزغلې راوړي پټو کې کوي، د تماکو او د باټینګوړو او د پیاز.
فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم چې حضور پاک ورته قال محمد والله محمد رسول قال فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اکبر الله اکبر خربت خیبر روان داړي وړي یعنی حکومت لا ان اذا نزلنا بساعه قالوا استاذ محمد ابا ما يقول اذا سمع المنادي چې منادي وره نو سبا ان رسول الله قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن چې مؤذن څنګه وایي غشان وایي او بلکې يوم فقال بمثل الى قول واشهد ان محمد رسول الله دا د حدیث کې تفصیل دی مثلیت تر محمد رسول الله په لوي حي على الصلاه فذ بلا حول ولا قوه الا بالله قال سنا شامن يحيى نحو قال يحيى وحدثني بعض اخواننا بعض روننا طويل يعني مرغرو هغه د پرېز معلومه ذکر روایت ذکر کوي قال لما قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم بلا حول ولا حي على الصلاه فذ بلا باب الدعاء عند النداء بان وقت دعاء قبلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وباس مقام محمود الذي وعدته حل له شفاعته باب الاستحمام في الاذان كاذان کې خاصه وکیش درې کسلور کسان د اذان خواهش لري یو امام مقرر کې بل و ایمان خاصه پکې وباسه ويذكرون قوم اختلفوا في الاذان یو جهاد کې مؤذن شهید شو نو ډیرو کسانو درخواست پیش کړ چې زما مؤذن یم فاقرا بينهم سعد بن ابي وقاص مشهور د جهاد ایران طرف ته هغه پکې حسن وکړي چې حسن راوت هغه مؤذن مقرر کړ جناب الله میں قال احمد مالک سمي مولا ابي بکر نبی صلی الله علیه وسلم دې مسائلو کې څه خلاف نشته نو ټول فضائل او آداب انا ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء که خلق ته پته لګې دی چې اذان کې ثم ثواب دی والصف الاول او اول صف کې ثم لا يجدون الا يستحموا عليه او بین منتنوبت د حصول دا غي مگر په طریقه د استحام د خاصونو خپلو نو لستحمو فسنه به خپل ولو يعلمون ما في التحذير او کدی ته معلومه دی چې په سبقت کې له صلات کې څومره ثواب دی لستبقوا له يوم لو مسكت ولو يعلمون ما في العتبه والصبح کدی ته معلومه دی چې ما سوتنو د سبا په جمع کې څومره ثواب دی لا توهما ولو حبا راتل بجملا اگر چې په خړپوس وي په خړپوس بر راتل په خړپوس پیژن دا ماشم چې دا څه کونه راکاږي او ځان لسه یا به ګرځي حبا خړپوس घुटनों के बल जाना पड़ता घुटनों के बल जाते बाबुल कलाम फिल अजान अजान की खबर सिंह दी नो खबर मकरूह दी खंदा बांधे अजान न माती उस तो अजान में चालवार वाल था पिशो पे रहा तो ताला खंदा बराला नो अजान खैर दे या चाहता अजान के वक्त की दरोरा डालवा दा देख नो मकरूह दा वो खब मुफसिद न रहा अजान हुक्म द मुन पशान न दे पटोलो खबरों نو دیوی باب الکلام فی الاذان بلا ضرورت خبر کول په اذان کې نشته او که چوکړه د ضرورت لکه لکه اور بند کا کرکه اور پسې بند نه کپال واپس یا سلو کسان بڑا شیخ ختم کته ډیر اخره الله اکبر مثال فارغ خدي چې تاسو ته دی ولو تقديرا وتكلم سليمان بن سرد في اذانه سليمان بن سرد تعبير د اذان کې خبرې کړې وقال الحسن العباس يضحك ويؤذن ويقيم كسريو خاند لو دې اذان اقامت کوي نو خیر دی زور ورکا لکه زناور صادر څه ته نه دي کنه انزل مسلم قال لنا ماذا يوم عبد الحميد صاحب زيادي واسم الاحوال عبد الله بن حان قال حتى ابن عباس تقرير کو في يوم بصر د چقر ورځوا خط بارانو جړې ورته مونږ د جړې ورځوا فلما بلغ المؤذن حي على الصلاه حي على الصلاه تورث المؤذن ورته دامو آیا د دې په دې دوه الصلاه في الرحال الصلاه في الرحال یعنی دا یو قسم خبر دی حي على السلام آیا ابن عمر سے بټول وی نو دا غینه پس په الصلاه في الرحال عمل د ابن عمر په عمل اولاد اذان وایا اذان نه پس وایا الصلاه في الرحال مون پکړو کیو کې ابن عباس سے بوینا حي على الصلاه په ځای وایا حي على الصلاه نو الصلاه في الرحال نو دا ګویا یو خبره ده په من دا اذان کې مو فنظر القوم بعض من بعض توقتل چې ابن عباس سوې
فقال قد فعل هذا من هو خير منه دا چا کړی دی چې هغه زمانه غوره دی حضور مبارک یاد دی یا د دې مؤذن نه غوره دی چې هغه بلال صاحب دی وانها عزم جمع ضروري ده نو که حي على الصلاه وایي نو بیا به خلک جمع ته خامخا راځي نو چې د مخکې نه ورته اعلان وکړو نو کورونو کې دې مونځ کوي په جړی کې مونځ کورونو کې پکار او باب اذان العماء اذا كان له من يخبره ړوند سړي اذان مروا دی خو چې څوک ورسره چالو ورته وایي هغه ړوند چې څوک ورسره نه دا اذان مکروه دی ځکه هغه ته پته نه لګي او چې ورسره یا نن زمانه په ګړو معلومه ګوتو باندې معلومه نو خیر نو دی که اما ړوند سره مخبر وي د اذان د اوقات نو خیر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم ابن مكتوم بعد سبا باندې کنو دی ړوند قال وكان رجلا اما ړوند لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت د باندې باندې چې صحابه ورته اصبحت اصبحت سبا کې داخل شو او باب الاذان بعد الفجر او رشد باب الاذان قبل الفجر یو مسله کې خلاف ترمذی کې مونږ دوی چې اذان د فجر نه مخکې روانه کنه درې واړه امامان وی روان او عاده سنت وي خو په چاو نکړه نو خیر زموږ مذهب کې اذان د فجر نه مخکې نشته اذان کې د فجر نه مخکې هغه د تسحیر او تهجد لپاره دی امام بخاری زموږ مسلک اختیار کړی دی نو دی باب الاذان بعد الفجر اذان د فجر راغلی پس د فجر نه دی او قبل الفجر چې دی هغه د نور غرضونو لپاره دی که اذان د فجر د قبل الفجر روانه نو چرته یو حدیث کې خبردار راغلی چې حضور پاغه اذان کفایت کړي چرته پاغه زوړ اذان کفایت نه کړي نو معلومه ده چې هغه د نور غرضونو لپاره او د فجر اذان بعد الفجر وي نو دې لومبه دا مسلې ته اشاره کوي باب الاذان بعد الفجر اذان بعد الفجر د فجر اذان عبد الله بن يوسف قال فرمان كان نافع عبد الله بن عمر قال فرتني ابسط ان رسول الله كان اذا تكفل المؤذن للصبح چې مؤذن بعد سبا د باندې د فارو درت او بعد الصبح او سبا به سرګن شو نو د سبا اذان بعد سبا دراخته دونه پسو نو صلى ركعتين ګورا اتکفا قام المؤذن للصبح او بدر المؤذن د سبا د باندې د فارو نو صلى ركعتين د سبا باندې بعد السبا أنها أبو نعيم قال سنة شيبان يحيى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح لا من صلاة الصبح دوار سر لگی اذان د صلاة الصبح و د اقامت په منځ کې او دا سنت خو به بعد الصبح کول معلومه ده چې دا نداء بعد الصبح ده عبد الله بن يوسف قال مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ينادي بالليل فكلوا واشربوا د شپې اذان د دغه لپاره فرایوس کې حتی ینادي مکتوم نو باندې سبا دی او په سبا باندې روزه بنديږي معلومه ده چې باندې سبا بعد الصبح او باب الاذان قبل الفجر اذان قبل الفجر امراغله خدا نور خبره ده نو احمد بن يوسف قال سنه سليمان تيميه بن عثمان نبي عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او قال احد منكم اذان بلال د بلال اذان تاسو منه نه کی د خپل پېشمنی نه کوي کاغه اذانو کې فنه ینادي او قال يؤذن بليل دی خو باندې د شپې د سره پاره ليرجع قائمکم چې ولار شو کې عبادت ته چې آرام وکړي ولينبه نائمکم او ذکر پاسې چې تهجد وکړه معلومه ده چې هغه نور غرضونه کو څوک ولاري نو دمدیو کی او کو څوک دی چې راپاسه وليس ان يقول الفجر يقول فمعنى ده يسحرو سره ده سبا دا سنه ده نبی کریم وی سبا دا سنه ده سبا دا سنه دا لومبه دا کوم سبا ده کاذب ضرمن کې 12 منټه فرق وليس ان يقول الفجر او قال الصبح فجر لفظ ویل دي کړه سبا دا نه دي سرګن چې فجر یا سبا دا وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأتها إلى أسفل قلت وشته في مبارته وحكتها حتى يقول هكذا حتى يسهر هكذا قال زهير بسبابته دعما فوق الأخرى ثم مدهما يميني وشمالي الزهير قال أخبرنا أبو سعود قال وبيد الله حدثنا القاسم بن محمد بن ناشطة والنافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني رسول الله قال سنة فضل قال سنة عبيد الله بن عمر والقاسم بن محمد أنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا
نخوره اسکے پدہ پیشمانی مماتا ہے بندوے ما حتی یوال جنن مکتوب من سو پوری واقبا کلا بانگوے یا خلق بورتے اصبحت اصلا بس ہے دیتا وکی دے اذان خوچ مخینا معلومی کا چی دا کافر دے دا خوب نبی کریم تا پتا نما چی دا دار اسلام دے کدار حام ناست اذان کی دیشی دا عذر دا وجہ خود سنتنا خلاف دا اذان چی بعد عرب و مسلمان میں دا شریعت نفقی نا آخری کلمہ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة چی سا خرینو تیبا ہے کے اور چی سا نخرینو تیبا تیبا لا الہ الا اللہ موقوف دے اللہ اکبر آخر دا ہر کلمی موقوف دے خواہ اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ بانگ اللہ اکبر اور سلام دا موقوف راغلی دے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بعض امامان میں سمع اللہ لمن حمدہ اور بعض امامان میں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکہ دا حیدر دا چاہے لگا نو علاوہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم موقوف راغلی دے زیر بپی نو ہے شمالی اتحاد والا سر جنگ دا باغیانو پر بنیاد ہے دیر اذان الجو فراغل ہے دا عمر سے زمانہ کی پر سب کی گرزید اللہ والی چی امام نمخ کی نہیں لیکن سترہ دا قوم سترہ دا امام دا پید امامور بیمانہ دا پندو کارو راسے دعا وردو کے تقدیش شفا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه كم بين الأذان والإقامة لما ذيك الأذان والإقامة من كسمرة فاصلة فكارة نسلور منزنو کی کوئی اتفاق دے دا علماء چی پا قدر دا سلور رکاتو چی ہر رکات کی پنزل سایات ویلی کی گی دمرا فاصلہ پکار یعنی پنزل منٹ شل منٹ لما خام پا مرکی دے اتصال چی کم زمون وطن کے دے دا ممنوع دے مکروح دے امام ابو حنیفہ وی چی معذن بار ازانو چی او پا تبیر افطار را روانے او صفحہ اول تاورسی نو اقامت بشورو کی دغا فصل بست صاحبین وی نچی معظم باشی نچی صفحہ اول تاورسی نو دے بکینی پا خضر دا قیدی بین الخطبتین او دا دری وارا امامان وی فاصلہ پا خضر دا دو رکاتو دا وہ کئی صرف شوافے اوزین غیر مقلدین احناف مالکیان عام حنابلہ نکے بعض صحابہ کڑی دید برکات دا اتصال چکم زمون پا وطن کے لئے چی دیکھو اللہ اکبر شیر دیکھو بل سڑے اللہ اکبر شروع کی دا ازان پس پس متصر اقامت دا مکروح ہے دیکھی دو نقصان آرہا یو خدا چی دمر اتصال چرتا نظر آرہا دیم دا چی اثر معذن یوی اقامت کون کی بلوی نشی چی آزان ویلی اقامت حق آرہا بابن کم دین ازان حضور مبارک وی بین کل ازانین صلاة لمن شاء دا ہر ازان اقامت پین کی منشتا کسو غواری حال کان المؤذن اذا اذن قام ناس مؤذن کے بازانوں کو مغرب بعض صحابہ و پاسے دا یبتدرون السواری استمت بیزر محقق حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين
دا نبی کریم دعوت دو بندوی بدرکات کن قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء دا اذان والاقامه نذكر تقاصى فاصله نوع وقال اسمه جبل ابو داود لم يكن بينهما الا قليل دا دو رکعات بقدر فاصله بو احناف مالکیان حنابلہ نکے ذکر کریم بخبل ندی کرے اور مہاجرین ندی کرے خلفاء راشدین ندی کرے اور مہاجرین کے سعد بن ابی وقاص کرے اور انصار کرے سمون مسلک کے سیدارا چی جائز دے لمن شاء حضور مبارک ملوی مکروح بورتنو آئے ذکر وقت کراہت ختم شد البتہ کہ سبب دا تاخیر دا جمع گردے دو نظر مکروح ہے اور کی امام دبل مذہبی یا سوجہ نرستشی نظر اکاتا کہ پکی چوکنو جائز دی ابن حمام ویفت القدیر کے خواہ اما ثبوت الکراہات فلا مکروح نوی با من انتظار الاقامہ انتظار بکی دا اقامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى چې مؤذن بچپ شو د اذان اولنا صلاه الفجر مقام فركع ركعتين دو ركعات بيوكرا قبل صلاه الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم استجع على شقه الايمن فخيره بيدل والا حتى ياتيه المؤذن الاقامه کہ مؤذن الاقامه فراغ قربان جمع تیار بابا بین کل اذانین صلاة لمن شاء دا اذانین تقریبا ویخا برات کن اذان اقامت تے دا ہر اذان اقامت تمہیں کی مشتفو کسو غواری اسم عبداللہ بن زیر قالت سنة اکا مسمونة سنة عبداللہ بن بلید سنة عبداللہ بن غفنة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانین صلاة بين كل اذانین صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء معلومه دا شو چې حکم اباحت اصل کې دا چې تر غروب پورې وخت منهیان هو نو امر کې پسته نه راشي تقاضا د اباحت دی نو مخکې وخت ممنوع حضور مبارک وسو خو چې وخت ممنوع ختم شو باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد په سفر کې یو مؤذن دی دو مسلو ته اشاره کوي په دې باندې اول دې ته وایي چې حضر په اقامت کې کدوا ځانو شي یا درې نو خیر دی ځکه دا یې کې مقصد اعلام د مصلینو دی او سفر کې یو اذان دی حضر کې اذان او جوخم روانه دو درې اذان په یو دل کې حرم شریف کې په خاصه لور کې دل چې منظم ما سبق نه او سفر کې یو اذان او حضر کې ضرورت ته سفر کې نشته دیم د بعض شاذ محدثین نقل له چې دې حدیث کې راځي د سړي چې رخصت دل نو حضور وتوي اذنا وليؤمكما اكبركما نو بظاهر خطاب دوارو ته اذنا نو نسائی ملا دلتا غلط شوه هغه په باب خیره چې په سفر کې بدوا اذان ذکر حضور مبارک دې باو سروتا اذنا ویلو نو دی وینا دا غي مقصد اختیار د احدهما چې په اذان کې دوه برابر یې او په امامته کې با اکبر منذر کوي لو اذنا مطلب دا نو چې دوه اذان وایي لو اذنا تاسو بازان وای یعنی یو پتا سکاری یو چی خو امامت په مشر درکړی والی امکم اکبر نو دې دغه قول دا چې خطا استنباط کړی دا غیرت ته اشاره کوي باو من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد ذا معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب النجوب من الخلافة مالك بن حوير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا حضور مبارك مهربان ونرم دلو
نظامي تقاضي بالأخفل كور تشوق پیدا شوه ده وراتوزه کورونو تلاش آوی تا تعلیم ورکه آموز کرے فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم يوك استعدان وجه أريوشي وليؤمكم أكبركم إمامتي لمشردة كي آداب الأذان للمسافر إذا كان جماعة المسافرين بين معلمين جوريزنين بأول وقت نشتا تبكير معنى التعجيل أداء الصلاة في وقت باكر يا مبكرة فعلوا الوقت مسكن فلما عدم فقال قال صلى الله عليه وسلم يحيى ومن كلسنا في أبي خلافة أن ابن مني حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيمة لما بريدة ابن حسيب أسلامي سروبا يوسفرك ودورية دلالة نعوي وقال بكروا بالصلاة تلواروا كيف أمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حد تعمله دويلي شما ذكر مجانا قداش عمل مات ختم ندال ما ذكر مبارك وتلوار كان باب الأذان بعد ذهاب الوقت في قضاء مسكين بعد ذهاب الوقت أذان ولا راغل ذكر شوافي دي أذان تاجت نشتا ذكر أذان خدا پارا دي اعلام دا وقفي في وقت داخل شو نتي قضاشي نبي اعلان دا وقت دا ضرورت احناف وینچه پا جمع قضاشي اذان ولا پکار دي اذان کی آواز اعلام دا وقت ندے دیکھ اعلام دا شاعر دا دین دے دا توحید دا رسالت دا قیامت دا شاعر دا دین دی نقطہ اعلانو کا نور عمران الناس قال سلام حروف دين قال سلام سلام الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال سيدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله ويسيبك دا شبيد بآرامك فمنغن خبي قال أخاف أن تناموا يا سمعتي ودفاتش قال بلال أنا أوقظكم زمم رابع دارم بلال سيب أنا ويلون أنا تسوكوين دا من قال أنا فقد بقى في العناء تسوك أنا وين فتكليف واقعي أنا بنا اردو کی وی میں کی گلی میں چوری چلے میں گیا بالا لی مدوی انا زب امرا بیداو فاستجاو واسمد بلام ظهر الى راحلته دکا دیتا کتے تا دا سے ڈنوالی و مشرق تے کتر فغلبتنا ينا استرقي في غالبش أمام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أنا ما قلت تأتي بيزم ومراب فيزارون تقول دباتش قال ما ألقيت علي نومة مثلها قطو قطعا فما شرط داس خوب نذر آغل لك ذلك من سيد الكائنات فإن الله خمد أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء بس تأخذ باك منقو دباتي كل يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة لو الأذان بعد ذهاب الوقت فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قاموا فصلى لكن ورچت شو سپین شو زمین احناف اذا تاخير ده دی وجنو چې وقت طلوع الشمس لكن نور طلوع شو شوافیق وی فوراً بکے انگی کہ فوراً کول ضروری حضور انتظار والے کا پیدا دیر وجن انتظارو که چه ذیک شیطان سرگن شو داغا دینا لگاو نو امام تحاوی پیرت کروی خچ سوی نموز قضا شی و دو داغا سے بدلے تا پا شریعت کشتا اصلی علت
دا تاخیر اکراحت دا وقتو او شیطانم پکی رانا شیطان یو امر معنوی دی پیغمبر ته خبری دی شي نور خود نشي خبره دی نو د نور خلق د پاره تاخير د وخت د وجنا او حضور پاکم تاخير د وخت د وجنا با من صلی بالناس جماعت بعد ذهاب الوقت چې وخت دی او منذر نه په جمع قضا شي نو په جمع کا لکه دغه واقعات به بیانای اذانم بلو شو من په جمع شو سلام علیکم فضل قال صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر سيما لما ذكر منذ نقريش حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها ما ابن ذكر فقمنا إلى بطحانا فتوزع للصلاة ذات بينجل كمير وتوزعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ما ذکر منځ کړه د پجما بعد ذهاب الوقت که څنګه پجما قضا شي پجما دی کی او که څنګه ځان لا قضا شي کنه او بل سړي ته وی راځه ما په نفل نه سوتا او نفل کیږي من دل خدای د جنت ثواب ورکړي چرته نمون قضا شي بل چا کړی ورته راځه ما په نفل نه سوتا مستعب جمع شي دا به ثواب شي أبا من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. بعض شاد ملياننا دا نقل له تسړي من قضا شي کنه من دوکي او سال لکه وختي من کینو هغه سره به یو ځل دوباره بیاو کې نو بدل قضا شو نو دی وینا دا قضا مون چې یو من د قضا شي یو ځل کول دیم ځل نشتا نو دی نن خو د قضا او په سال له وخت سره بیاو او د حدیث په لفظ باندې خطا شي با من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر سړي مون یې شنو لیکي ولا يعيد إلا تلك الصلاة دغى يوم بكي وقال إبراهيم ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعيد إلا تلك الصلاة الواحدة كچامون پریخو شل کالا وما قبل قضا برور شل کالا دوبارة جزلت نشتا اپا دے ترک پا ظاہریہ و ردم دے ظاہریہ داوی کہ من قضا صرف دا نسیان پا صورت کے دا کچا قصتن من پریخی نو قضا پی نشتا دی بتوبہ و باسی دوینا کچا قصتن پریخی قضا بروڑی دا نصیحت دکر حضور وی چی دا شان دا مسلمان ندا بائی دا چیزان تا دی مسلمان وی من دی پریدی نو ذکر دا نسیان صورت نبی لی دا صحوے کہیں موز خوچ پسڑی لازم شیو دنی کڑے نو که قصتنی پریخی که پیرتی پریخی زمیخ مشغول را حدثنا ابن عين ومسلم اسماعيل قال سنا عمام وحنف كان رسول مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر سري من قضاء شنو دي دوكي تكرر آيات لا كفارة لها إلا ذلك هم دغي كفارة ذكر خديوي أقم الصلاة لذكري يا للذكرى ميز كوچكم وقت در ترايات قال موسى قال امام سمعت يقول بعض أقم الصلاة للذكرى لذکری او لذکرات وانا راغلوه نو چی یو رنبی لذکری که دیم با لذکرا که رنبی لذکرا که دکا بیا خو فرق پاتنش بیا سلا ذکر که وقال احبان حلزنا امام قال سنة خلق قال سنة نسنة النبي صلى الله عليه وسلم اما کی خطاده مدلس ندا عنانا کلی دانسنا ندا دیم روایت پا دی غرض ذکر کئی چی دیم کی تصریب استماع کی خطاده دانسنا ابا مخضاء الصلوات الاولا فالاولا چې منځونه د قضا شنو ترتیب بکې کنه نو دا ترتیب مثلا من په ترمذی کې ویل درې واړه امامان د ترتیب قائل دي چې دا ضروري دي شافعي سے ترتیب سنت و نو دا درې واړه امامان نو ترتیب په مابین د قضا کې او د قضا او د ادا کې البته ترتیب ساقطي کې د احناف په نه په درو سيزونو په تفسیر د قضاګانو چې شپږ منځونو ته ورسي په نسيان یا پزویخ دا وقت بعض علماء پا تقسیم کم ترتیب وی چه ترتیب نفوت کی امام ابو حنیف بخاری صرف دا باب کی خو چه ترتیب پکار دے حکم ذکر نکا چه دا ترتیب ضروری دی کنه دی ضروری مندو صرف آپ باب کی خو
دا مقضا صلوات الاولا فالاولا منزونه در قضا شي په ترتیب دی کې لکه نبی کریم نه په خندق کې منزونه قضا شو په هغه ترتیب یې کړی نن څنګه قال النبي كتبنا من سلمة الجابر قال جعلهم رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفاره وقال ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحانا فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب انت ترتيب أربع ما يكره من الثمان بعد العشاء اما ستن پس قصدوی بندنا مباح خبرم بندی ابیه خوار وقت قبیه دی فاقا جائز خبرم بعد العشاء بندی بغیر دا علم بغیر دا خبر او بغیر دا ملمنا دا علم خبر مستحسنی دی دا خبر سر مستحسنی عدم المسر بین الکراحت و بین الجواز دی لیکن خبر کول دا ملمسر دا پا ضیافت کے ندی داخل اور اس کے داخل دے لیکن ملمسر خبر کے الیکشن نو خیر دے دیرنا لکر طالبان ملمس سبق مرتفری امور طالبان رکارو باسی اور برستن چراتا ہوں توڑی چند ملمان برستن راتا ہوں باب ما یکرہ من استماع بعد العشاء دا عشاء نفس کسگوی بندلا اس دے خدا قرآن شریف لفظ سے اشارہ کے سامرن بھی تحجرون نو سامرن صیغه مفرد دا ورستو صیغه جمع دا دا سامرن فضی دا سامرین دے تاسو قصدوی کوئے دا قرآن فبارک سکوی شعر دے سکوی سحر دے سکوی دار السامر من السمر والجميع السمار دے جمع تا جميع وے والسامر ها هنا في موضع الجميع آیات کے سامر فضی دا جمع دے سامرن به تحجرون سامرین به تحجرون لك أحضروا يا أبي الطفل الذي لم يسروا على عورات النساء فمعنى أبي الأطفال الذي لم يسروا أو وجعلنا للمتقين إماما يعني وجعلنا للمتقين أئمة حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم الفلك جمع لدلتا نكلا سيغة مفرد أمراتنا جمع نسامرا به تحجرون سامرين به تحجرون انسان مسلم قال سنة دې د حدیث د لفظ نه د قرآن لفظ تزي نو احکام نه بیان قال انطلق ما بیا الى ابي بردل منتلو پلان مرتوي سيد الكائنات بمنزون سنغكول قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا قال كان يصلي الهجير وهي التي تزوله لا حين ترتد الشمس ده هجير من بيته ده ماسبخين زوال بوشو ده فجينك ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى علي في اقصى المدينه والشمس حية ما ذكر من بيوكو سريب كورتا تنور بلا تعذو ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء تأخيري بعشاء كفخو قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها قول المخي بنغانا أو خبري پست ما ستن بنغانا وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من السجن أو بعض استمر في الفقه والخير بعد العشاء دا علم خبره و دا خیر خبره پست ماستن نوازی انسان عبدالله بن سبا قال سنة ابو علي الحنبي قال سنة قرة المخادم قال انتظرنا الحسنة من بدا حسن بصری مجلس لتلو یورز لارو فناستو منگا پا انتظار ناستو وراس علينا راس مانا ابطاع دیر رستو راغي حتى قربنا من وقت قيامه دا سی وقت راغي چکم وقت بدے واپس تکورتا راغی نراتوی دانا جیرانونا هاولائی دی گوانیانو نن دعوت کرو ذکر استشم ثم قال انس بن مالکن دی یو حدیث بیان کر پدغ مناسبت کے چمونتا انس بن مالک ویلی نظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلتن یورت پہ انتظار ناس کو دشپی دمانزو حتی کان شطر اللیل یبلوہو نمی شپیتا خبر عورتی دا فجاء راغب فصلى على الله منذ كهدور ثم خطبنا بے خطبہ کی ہوئی الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا خلقهم منذ كردوا بشوية وانكم لم تزالوا في صلاة من تزالوا الصلاة اور تاسو پا حکم دمان ذکیے چسو پور پہ انتظار دا صلاة ناس دیئے قال الحسن حسن بصری بے پدغ مناسبت کی ہوئے دا کلام دے وان القوم لا يزالون في خير من انتظروا الخير قوم پا خیر کی حساب دے چسو پورے دا خیر پہ انتظار کے ناس دی
نو که تاسو ما ته ناست وئ نو دا ټوله ناست هم په عبادت ده. قال قرته من حديث انس دوی دا کلام دا مرفوع ده قرن به حسن خود حسن تنسبته ابن من قال ابن شيخ بن الزهري قال سيدنا بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن ابي عاصم ان عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلاه العشاء في اخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليلتكم هذه دا نن شپې نه پس با سل کاله پس یو سړی پاتې نشي. ظاهر الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ده حضور په دې وینا کې خلک دوکشو الى ما يتحدثون في هذه الاحاديث مختلف خبرې شروع کړې. چاوي مراد دا چې قیامت برادي، چاوي دا برادي، چاوي دا برادي، او حال دا چې د حضور مبارک مقصد دا چې لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض، نن چې څوک موجود دي په مشهد مکه دا وفات شي. يريد بذلك انها تخرم ذلك القرض، دغه پیړۍ به ختم شي. دیو جن محدثین کرام کې خضر علیہ السلام جم دی پزمکا هم په دې عموم کې راځي، او دا عموم انسانانو عادیو ته راځي، پیریان د دین مستثنا دی، او که دجال وي نو دجال هم ته مستثنا دی، ځکه عام انسان نه دی عادي. امرات نه دا انسانان یادي عموم په حسب د قرینو سیاق او سباق سره من خلق یادېږي چې خلق ورته خلق وي، نو پیریان په دای کې نه دي داخل، دجال پکې نه داخل. محدثین کرام وی خضر علیہ السلام وفات ته او صوفیا وی جم دې د امام غائب پشان د شیعاګان شو قائم دې د خلکو نه کم دې چې ورپسې لاش خضر علیہ السلام چې په دې ورپسې لاش دې دعا ته وکړه نو دې چې تاسو ورګری ویني په ځان دسته کې رواني ما خضر علیہ السلام لیدل. باب الثمر مال اهل والضيف، قصه گویی د اهل تبر سره او د میلمه سره جایزه ده. دا استثنائی صورتونه ښایي. ماسخوتن د وخت وده کېږي، منځو کې بس وده کېږي، یا کتاب روانه چې خوب درشي بس وده کېږي. اخلاص خبرې مه کوئ د ماسخوتن نه پس. لیدل من من قال سلامة بن سليمان قال سلام ابي قال سلام ابو عثمان عبد الرحمن بن بكر. دی حدیث تا گوره دی که لک واندواله رستواله دی، دا با رستو بے پا ترتیب راشی. قضا عمری نشتا قضا پیدات زان لکه سڑے قامت و زانو کم ٹکتا دار آغلی با حالشو دا سی چلو دا حدیث سر تپایات بے لکه دی که لک واندواله رستواله اصحاب صفچو قریبانان و فقیران دا غي حکورونه نو په جماعت کې بد ډیر کېدل او وظیفه قستلم نو هغه وخت چې ما ستن بشنو نبی کریم با تقسیم کړه ذالک ذا سره یو دو موده چې چا صبر توفیق یو ځل نبی کریم لف بوتل او ابو بکر صاحب سکسان زوی تا والا کې بچی دا کور ته بول ابو بکر لا نبی کریم سره ناس مشورې به کو هغه سره ډوډۍ خوړه روډای نه پسې منځ ک ابو بکر کور لرو دی منزل نه تل هغه نو بیا ابو بکر د نبی کریم سره ناس زوی چې سوي راوستو روډای ورته کې خاوره هغه د کور خاون شو بیا هم مونږ تاواله کړی هغه ته نبی کریم سره مشورې ونه چې څوک کور هغه نه هغه مونږ روډای نه خور دی ورته نه وخت تاسو روډای سره کار دی کا ابو بکر صاحب ګرم کار دی نه یسو پورا غنی را هغه په دې ته مده چې زی باندې پټوډه خپلې وتلې وای نه خپل طبيعت ناستو په آرام نبی کریم سره ډوډۍ خورا به منځ کې به ورستو ناستو ورته ډیر نه وخت کور سره چرای صبر ورته د بادام ګل پلا ولې د ملمنو نه رستو شو ولې د ډوډۍ مې نه دا ورکړې وینا پکار شوزیدا یسر کوزیا چرته وي اغه اوس په معنا سرمنو باسي چې تا جوړ د ملمنو په خدمت کې سفر کړی دی علی دې خپت کړی وی روز څه شوي وی ما ځان غلک وی پوزه بدل نه پرې راوت ما ته سم ډوډۍ مرته خیره خو دې نه خوړل هغه ته ولې نه خوړل موږ وی چې څو پورې ته نه راغلی
شیطانی خورل قسم دې کړ دې خورم نا ملمانوی قسم دې کې مونږ یې وکړو ابو بکر سے پیدا ته په بلا وره تاسو ډوډۍ نه راغله ابو بکر سے به وروړه ما قسم د خارو سره راو ز خپل قسم ماتو نو چې د قسم مات خدای هم راواش نو ډوډۍ وخوړه لاړل سره او دی وای بادام ګل مور د ابو بکر صدیق چې ډوډۍ په خپل حال وفا فکرانه وصال د قوم سره زمو ما هداوه غیر اغلو د نبی کریم او مشران و سرو لسولس مشران و هر یو مشر دلان دل دمرا کسانو ډوډۍ مغیل یو د ټولو وشو ډوډۍ کې فرق راغلی نو دا خبره ملمنو سره راغلی دی خدا ما سوتن نه پس نو دې ذکر وای باب الثمر دا دایر دل مع الاهل والضيف تبرو ملمسر خبر راغلی دی دې ته بر خیال کوي خلک د دینه غافل ټلویزیون تناسي ها وخت پورې سپیرش و خبرونه ورو بي بي سي ورو او جرمن ورو امریکا ورو الکه دغه علم ته فائدہ نه کوي او جهل zarar نه کوي د اشتغال بما لا يعني ما سوتن پس دکې حدیث داسې نو دې کې لګړانه والے رستواله نه بیا په بل ځای کې الله په ترتیب ذکر کوي ابو النعمان خاص أن عبد الرحمن بن بكر وي أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء أصحاب الصفة فقيران وسيد الكائنات بدي من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالثا كذا دو كسان ډوډۍ ورکړی نو دریم د صحابي بوزي دا أصحاب الصفة او که چا سره څلور کسان یې پنځم دي دا بوزي یا شپږم ابو بکر چې درې راوستل کور او سيد الكائنات لس بوتلل نو دا صحابي عبد الرحمن فهو انا و ابي و امي کور کی زوم او پلار میں امور میں وا ولا ادري هل قال امراتي داراوی شاگرد عبد الرحمن ابو عثمان چې امراتي ویل دي کنه وخادم بين بيتنا وبيت ابي بكر یو خادمه خدوا چې زمونږ او د ابو بکر د کور خدمت وکاو ظاهر دا چې د واده کړي خدامه دغه خدمتګار چې زمونږ کور او د کور کوي په د خدمت وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لا حضور سره ډوډۍ وخوړه ثم لبس بساعة تلك حيث صليت العشاء ما شتر منذ مشو ثم رجع به واپس شو فلبس بساعة تلك يعني لما ځنه واپس لا بساعة غسل تلك حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كي حضور دشو فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله راغ ډیر وخت تیر شو د شپې نو قالت له امراته شذ ورتوي ما حبسك عن اضيافك اما حبسك عن اضيافك تشي صار كده ملمنونه ولي صارش او قالت ضيفك ده ملمنه ولي صارش فاضيافي ويلك ضيفي ويلك ضيفي من جنس امران لك ملمنه دريك اسان قال وما عشيتهم تدودنا ورکړه قالت اباو وینخرو انکار حتی تجیه جسو پوری تنی راغلی حد عرضو ډوډۍ ته پیش کړی شو یعنی ډوډۍ ورته پیش کړ درستخانه شو ډوډۍ په پرتاو دي ته وینا شو خوري خو فابا وغي وینو خورو قال دا عبد الرحمن وی فذهبت انا فاختبات تلارم چرته پړ شو ما اوس په پلار ما ته بقاري فقال وی یا ونصر یا سرکوزیا عبد الرحمن ته فجد وصب دا پوزه پر کوله یا کو کنځلې راته او درې کا پوزه بدلنه پرې یعنی ما تذکر چې دا دغه فرق راغله وقال بالمنوت وی كلوا لاهنيا لكم خره اړه مبارک دي فقار دا غیره وجنه شو چې نه بختانو ما څنګه ما خپل کارو تاسو ډوډۍ مقصد ته که زما حاضرین موسم فقال والله لا تمه ولا ابو بکر وی خو نخرو وزلت راوی اختصار بل شان ده چې اغي دې خرو چې سو پورې تانه خورل دوی زه خرم نه قسم ده ناغي چې تنو فرې مونږه نه ده اخر د قصې بیان کړ ویم الله قسم تخره ما كنا ناخذ من لقطه الا ربا من اصلها مونږ به یو نوړې غشته دا غیر بلاند زیاتې ده او اكثر من حياه لا غیر زیات قال شبعوا من المعنى منشو وسؤال اكثر مما كانت قبل ذلك او دا غیر رنگین زیات شو
فنظر الیها ابو بکر ډوډۍ ته ګوري فاذا هي كما هي او اکثر ډوډۍ په خپل حال و یا زیاته فقال امراتی شذ توي یا وخت بني فراس یا بادام ګل مور بني فراس زنانه وکنه دا قوم یا بني فراس والو زنانه ما هذا دا سدي قال دا دیوی لا وقرت عيني قسم دي په اخوالي دسترګو دا تکي کلام قسم لهي الان اكثر منها دا خدوسنا مخکنا زیاده حمل ذلك بثلاث مرار درچند زیاده فاكل منها ابو بكر تشعروا کړه دا بیرم دې کسي تلا وقال انما كان ذلك من الشيطان دا لم دې قسم من الشيطان بقاره يعني يمين وقسم ثم اكل منها لقطه يوم ولایت القران من المنوم شروع کړه نو دې پات شو نو بهر استوي ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم به ډوډۍ سار حضور پاک لوړې ده پاس پاتین د خپل تپرتا خانه کې بونه د بونو هغه دغه څه دې ته څه وایي توروا کې ډوډۍ ماته کې پیړه ورته څه شي ها اورواي ډوډۍ پکې ماته کې پینډا یو پاس پاتین دغه پینډا ده په تل کې داسې چې غټي روزي خانه کې واچي ډېرې امن کې کوغالي کې غوړي واچي نه تلس کسان کې نه ډوډۍ خو روزي دومره ډېری چې هغه لږ ته خو غوړي خلاص غوړي پکې بیا واچي نور کسان کې نه نه غيو پینډه سلوه کسان پوره شي او روزي پخپل روزي ډېر چې نیم دیږي پکې چوري یارو ابنو کې ورته پینډه وي خانه کې آی کې خوروي ا ډوډۍ هغه پکې بخي پخې ویشلې ډوډۍ داسې په وګ پرتی ځوان دي نه کې ډوډۍ چې خوروا پکې او خلک کینی ورته لس کسانو خو به ته پاسې نور پینډه ورته کې بیا پکې نور کې نو پینډه جوړه کړو نو نبی کریم له پینډه یوړه وکانه بیننا و بین قوم اکثر څنګه د قوم نه کې معاهده وا هم مثلا اجل نه ته پوره شو معذير غلو ففرقنا 12 رجلا منغا خلق دولت حصے کړل مع كل رجل منهم مناصب ده هر یو سړي سره خلق والله عالم كم مع كل رجل دا را ته پته نه چې هر مشر سره څومره فاکروا من هاجمعون ټول ته خړله او کما قال اډوډه کې فرق رانه نو دا خبره دلته یاد کړئ خبره پس ما ستنه بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الاذان دا ځان په مسله کې ماته خبره سما کړو اول معنا دا ځان لغتا و اصطلاحا دیم تاریخ دا او حکم دریم اذان کې اختیار د قول شوی دی نه د فعل څلورم الفاظ اصطلاحي په اذان او اقامت کې تربیه ترجیح افراد او شفع پنځم مذاهب د علماء عبارت عدد د کلمات د اذان او اقامت شپږم حدیث د بلال حدیث د ابي محذوره او حدیث د عبد الله بن زید بن عبد الله شپږم ترجیح د مذهب د احناف زمون مذهب راجح دی ځکه اصل په باب د اذان کې حدیث د عبد الله بن زید بن عبد ربه دی روایت د سنن اربعه د بخاری او مسلم کې نشته ای اذان کې ترجیح نه و اقامت کې شفع او ایثار بل موافقت پر سره صلی الصحابه وکړل دریم دا چې حضور وترو یا حق ویل څلورم دا چې څومره مؤذنین د رسول الله ټول موافقت هغه سره بلال سے اذان کې ترجیح نه کوله او اقامت کې به شفع کوله دا رسو خلق ایثار کړل صحابي سے تواتر عن بلال انه كان يشفع الاقامه اب اقامت دو زلای په اکثر حدیث باندې زموږ عمل له حدیث عبد الله بن زید بن عبد ربه په دواړو جزو کې او په حدیث د بلال او په حدیث د ابي محذوره په اذان او اقامت کې درته یاد دي کنه ما ته غوړې اوس ورته وکی دې به تاسو دغه نشوي باب بدل اذان شروع اذان دې ته اشاره کوي چې مشروعیت د اذان په وحی الهی راغله او کیفیت او تفصیلات په حدیث نبویو کې راغلي یعنی وحی برقرار او ساتغه حکم او د اذان مشروعیت خدای د خادمانو په لاس راوړ د عبد الله بن زید بن عبد ربه په واسطه وقوله تعالی اذا ناديتم من الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك منهم قوم لا يعقلون شپږم فارکه وقوله تعالی اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله دا تشتم فارکه نو دا پکې ذکر شو قرآن شریف مشروعیت د اذان برقرار او ساتل
حدثنا عمران وميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد انا ابي خلافه عن مسلم قال ذكر النار والناقوس په ابتدا کې چې بحث کېده نو چاوي نار به بلو چاوي ناقوس به وو ثله فذكروا اليهود والنصارى بيوي دا د يهود او د نصارى عمل له او مې رب العالمین يشفع لنا ويوتر لقام دا رسته به فیصله دا شو حدیث کې اختصار ده عبد الله بن زید بن عبد ربي خوب لید او به اذان شوروش او د دې مشورې نه پس دا راغلو چې عمر ته بیا صلات جامعه نواز کوي او صلات جامعه باندې عمل شروع شوی ده دا بلال دا خبر رسته راغله حدثنا محمود بن غلام قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا نافع بن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينه المسلمان المدينه ترى يجتمعون مع جل مراتب فيتحينون الصلاه فاندازه به وقت معلومه دمو ليس ينادى لها بعد نوي لكذا فتكلموا يوما في ذلك يستمع مقرر كل فكر فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى تلو ونسب لك تلو نصارى وقال بعضهم بل بوخا مثل قرن اليهود بقل جوكي لك احكر ذا يهود فقال عمر ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة دوكي كان يوسروا لك أغبى الصلاة جامعتنا واسكي وقال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة أسلي دانا إعلان بالصلاة جامعتنا